بسم الله الرحمن الرحیم. د سوره اخلاص د ماقبل سره مناسبت مونږ دا خبره کړې وه چې یو مناسبت لفظي دی او بل مناسبت معنوي دی. نو مناسبت لفظي خو آسان دی. ماقبل صورت کې په سوره لهب کې الله رب العزت او فرمایل فی جیدها حبل من مسد. د مسد په لفظ کې اخره کې دال راغلی دی، او په سوره اخلاص کې الله رب العزت او فرمایل د سوره اخلاص ابتدا وشوله قل هو الله احد، نو په اخره کې دال راغې، نو د دې دال د هغې دال سره یو مناسبت لفظي شولو. نو د دې وجې نه د سوره لهب نه وروستو سوره اخلاص راوړلی شو. دا خو مناسبت لفظي شولو، دا خو اسانو. یو مناسبت معنوي دی، هغه دا چې په ماقبل صورت کې په سوره لهب کې الله تعالی یو خبره او فرمایله چې عربو خلکو به په دوه چیزونو فخر کولو او کوشش به کولو چې ټول ژوند په دې دوه چیزونو کې تیر شي. یو چیز به دا کولو چې مال به راجمع کولو، مال به ډیر راجمع کولو، یعنی مال ناطق یا مال صامت. مال ناطق په عربی کې ویل شي اوخانو ته، اسونو ته، ګړو بيزو ته. او په عربو خلکو کې به دا یو شوق چې دی به څارو سره ډیر زیات چې کم دی اوخانو، ګړو بيزو، دی سره به ډیر تعلق ساتلو او دی ته به یو غټ حیثیت ورکولو. نو دا مال ناطق شلو، دی ته مال ناطق وایي. او کم کس سره به چې مال ناطقو نو د به غټ حیثیتو، چا سره به چې اوخانو، ګړې بيزې به وي، اسونه به و، د ته به خلکو ډیر غټ حیثیت ورکولو، دی به ډیر غټ ګڼلو. او دغه رنګې یو مال صامت یعنی پیسې، ځمکه، کور وغیره، دې ته به چې کوم دی نو مال صامت، دې ته مال صامت وایي. نو دې دوه چیزونو سره به چې کوم دی عربو ډیر شوقو، او دا به چې کوم دی نو راجمع کول. او خیال به یې دا و، مقصد به یې دا و چې دا زمونږ د دشمن د پاره د بچاو یو ذریعه ده. یعنی دشمن به چې کوم دی دا چیزونه موږ نه بچ کوي، مال شو. او درېیمه خبره پکې دا وه چې اولاد به زیات پیدا کېدل، بچي به زیات پیدا کېدل. یعنی مبدع به صحیح وه خو معال به غلطو. او اسلام هم دا وایي چې بچي دې زیات پیدا کړی شي، نبی علیه صلات والسلام امت دې زیات کړی شي، د رزق بندوبست الله رب العزت کوي، تربیت به ولا الله رب العزت کوي. نو د عربو خلکو بچي به هم زیات پیدا کېدل، خو مقصد به چې کوم دی هغه غلطو. مبدا به صحیح وه خو معال به غلطو. یعنی مقصد د هغې غلطو. هغې به څه وي چې دا اولاد به موږ د جنگ نه منې کوي، بیا یعنی جنگ نه به موږ بچ کوي، زموږ حفاظت به کوي، زمونږ حفاظت به کوي، مونږ ته به یو ډال په شکل کې ولاړي. نو د اولاد په ذریعې سره به دوی ځان بچ کولو. نو په دې صورت کې د دې دوو خبرو رد وشو چې ګوره کم شخص او کم هستی چې ځان ساتي د مال په ذریعې سره او د اولاد په ذریعې سره، نو هغه مجبوره وي. ګوره باچا چې ځان ساتي د خپل فوج په ذریعې سره ځان ساتي، د خزانو په ذریعې سره ځان ساتي، نو دی مجبوره دی او دی خدای نشي کېدلی. نو دې صورت کې د دې دواړو خبرو رد راغی چې الله رب العزت هغه هستی ده او هغه ذات مقدسه دی چې نه اولاد ته ضرورت شته، لم یلد ولم یولد، او دغه رنګې نه د ده څه مال ته ضرورت شته چې هغې ته محتاج شي، ولم یکن له کفوا احد. نو د دې دواړو خبرو رد راغی په دې کې. او ما قبل صورت کې الله تعالی دا خبره واضحه کړله چې یو کس د مال په ذریعې سره چې کوم دی نو ځان بچ کوي، د اولاد په ذریعې سره ځان بچ کوي، ته پوه شولې. نو الله تعالی وفرمایل چې ما اغنى عنه ماله وما کسب، او د مال نه چې کوم دی نشي خلاصېدلی، د اولاد نه نشي خلاصېدلی. نو الله تعالی وفرمایل چې دته د مال او اولاد هیڅ فایده ورنه کړله. نو د دې وجې نه په دې کې چې کوم دی د دې دوو دریو خبرو الله رب العزت رد. نو الله رب العزت رد وکړو د دې دوو خبرو چې نه چې کوم دی الله رب العزت مال ته ضرورت شته او نه چې کوم دی اولاد ته ضرورت شته.
نه مال ته محتاج دی نه اولاد ته محتاج دی. دا چې کوم دی هغه مناسبت معنوي شو. یو بل مناسبت معنوي دی چې په ماقبل صورت کې تمام خلق د پیغمبر علیه السلام د توحید په مسله کې مخالف او خاص کر د تر ابو لهب دیم د توحید په مسله کې مخالف. نبی علیه السلام خفه شو چې دا څه چلو شو چې سړی راته په کور کې چې کوم دی ودرېدلو مخالف شلو. نو الله رب العزت نبی علیه السلام ته په دې څلورو آیاتونو کې تسلی ورکړه چې پیغمبره ته د توحید په مسله کې قایم اوسه، تا ته هیڅوک نقصان نشي در رسولی. په توحید عقیده کې قایم اوسه، په دې عقیده باندې کلک اوسېږه، نو تا ته چې کوم دی هیڅ نقصان څوک نشي در رسولی. دا تا ته پکې تسلی ده په دې کې ولا یحزنک احد، تا ته هیڅوک چې کوم دی حزن تکلیف دا نشي در رسولی. نو که تمامه دنیا را جمع شي نو توحید په مسله کې تا ته څوک معمولی ذره هم تکلیف نقصان نشي در رسولی او ستا مخالف کېدلی نشي. نو د هغې ذکر یې په دې سوره اخلاص کې وکړو د سوره لهب نه وروستو.